قرباني دا حضرت آدم عليه السلام دا وقت جاری ده او دا غیر معروف چیز نه دی، یو معروف چیز. بیا حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام په وخت کې دغه ته یو نوې جامه ور واچولې شو او بیا په شریعت محمدي على صاحبها عليه الف تحيه وسلامه کہ دغه قربانی ته نورم هغه بلندي ورکړې شو او دا رسول الله مبارک په دور کې رسول الله مبارک په خپل لاس کله چې دا حج حکم نازل شو دا هجرت په نهم کال باندې نو آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر الحاج مقرر کو او حج لعلم کو بخبل اعلان علماء بیان فرمائے چنازکا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لارشی سردا خپل ملګرو او پکابه مبارکه کې کم د زمانی جاهلیت رسومات هغه ختم او کعبه مبارکه پاکه کی رسول الله مبارک په حج راځي د هجرت په لسم کال باندې رسول الله مبارک حج لاړ حجۃ الوداع والطویل کی حجۃ الوداع یعنی آخری حج دغه بعد رسول الله مبارک حج نه کړ. حضرات دا یاد وساتئ رسول الله مبارک چې کله د هجرت په لسم کال باندې اعلان وکړ د حج دلته وایي چې حج نه بدرو نو ورسره په یو روایت کې راځي لسکم 1,00,000 کسان لزرک او په بل کې راځي چې پورا 1,00,000 یا 1,00,000 سور لزر یا 1,00,000 سلیری سره او یا 1,00,000 سره کسان د رسول الله مبارک سره تیار شو سره د نه بیانو رسول الله مبارک په یو وخت باندې نه بیان وی د قنه بیان د رسول الله مبارک سره حج لاله د حج د نور احکامونه چې کله فارغ شو او په مینا کې کله د قربانۍ مقرره نو رسول الله مبارک تا سلق خان را مهامخ شو بسلق خانو کې آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 63 خان بخبل لاس باندې نهر کړي او دا ودرش 37 خان چې ګرځي دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته حکم شو بیا هغه نهر کړي. نو حضرات قربانی رسول الله مبارک بخبل لاس کړي دین علاوه رسول الله مبارک امام یاد ساتي چې ماته ستوي د حجۃ الوداع په موقع باندې رسول الله مبارک اخري حج کړي دلته دا ځینې مثلا موره چې رسول الله مبارک د دې مخکې حجونه کړي دی او دې دي کړي نو خلک دې په مد او شت سره وایي چې نور حجونه دي کړي دا خبره غلطه رسول الله مبارک د هجرت نړوان دي حجونه کړي بعد وی چې دوه حجونه کړي دي او بعد وی چې هر کار به حج او دغه شانته عمره د هجرت نه بعد رسول الله مبارک وی سلو عمره او دغه یو حج کړي دا د هجرت نه بعد على كل حال رسول الله مبارک په دغه حجۃ الوداع کې بیا مفصل خطبه ویله بیا چرته موقع مې شو نو دا رسول الله مبارک د حجۃ الوداع چې د مدینه منورې نه څنګه روان شو کوم ځای کې دمه کړې دا کوم ځای کې احرام کړل په دې باندې به ان شاء الله بیا چې مفصل بحث کوو. نو دا قرباني هدي ورځو کې ادا کیږي د ذوالحجې لسم تاریخ یوم النحر او عید الاضحى چې څنګه ویل کېږي په دغه ورځ باندې دا د
قرباني عمل کی او بدق ورځ باندې یو بل واجب عمل کیږي چې د حاجیانو نه علاوه په تمامه دنیا کې دغه د اختر مونځ کیږي نو دغه واجب نو دغه قرباني کیږي خو د دې نه مخکې یو بل واجب عمل دی چې هغه ته تکبیرات تشریق ویل کیږي دا تکبیرات تشریق ابراهیم خلیل الله علیه السلام چې کله د خپل بچی په مړی باندې چاړه راخ کړه نو الله اکبر الله اکبر اسماعیل علیه السلام اوریدل لا اله الا الله والله اکبر فرشتو اوریدل نو الله اکبر ولله الحمد نو دغه دا تکبیرات تشریق جوړ شو حضرات نور الفاظ هم پکې ډېر راغلي دي ومشهور دقه د تکبیرات تشریق دقه الفاظ ډېر زیات محقق او مشهور دغه تکبیرات تشریق د اختر نه یو ورځ مخکې چې موږ ورته د عربي ورځ وایو د عربي په سهار باندې شروع شي او د سهار د لمونځ نه فورا بعد رسول الله مبارک براغو ګرځېدو او دغه تکبیر به وي او صحابه ته بیان کوي چې تاسو وایي او بیا د اختر څلورمې ورځ د مازدیګر لمونځ نه بعد چې دوی نشي بیا دا ختم شي یعنې پنځه ورځې د مازدیګر لمونځ نه پورې په پنځمه ورځ باندې به دغه تکبیرات ختمېږي دېرش لمونځونه جوړېږي دا به د هر لمونځ نه بعد چې فرض لمونځ دی د هر فرض لمونځ نه بعد یو پیره ویلی کېږي دا یو پیره ویل چې کوم دي دا واجب او د دې نه زیات ویل نو سنت او مستحب خو نه دي خو که چا ووي نو ګناه پرې نشته خو که په دې نیت یې وي چې سنت دي او په دې نیت یې وي چې دا واجب دي 3 کارته 4 کارته 5 کارته نو بیا صحیح خبره نه ده نور نفس دې ویلی شي دا به د هر فرض لمونځ نه بعد ویلی کېږي خو چې ادا لمونځ وي یو سړی دی د هغه نه لمونځونه قضا شوي دي او هغه اوس په دې ورځو کې دی راګرځي د تکبیرات تشریق ورځې دي نو قضا لمونځ پس باندې ویلی کېږي دویمه دا ده کو د دغه ورځو لمونځونه درنه قضا شو او په نورو ورځو کې راګرځي نو هم به نه ویلې کېږي اذان لمونځونه پورې به دا نه ویلې کېږي سنتو پورې به نه ویلې کېږي نوافلو پورې به نه ویلې کېږي وترو پورې به نه ویلې کېږي صرف او صرف فرض لمونځونو پورې به یو کرت دا ویل واجب بیا کو دا د چا نه پاتې شو نو د دې قضا نشته استغفار به بیا وایي زنانه به وایي او نارینه به نارینه چې کوم دي دا به لږ په درمیانه اواز سره وي دومره چغې به نه وایي اکثر موږ سلام وګرځولو بعضې پکې دومره چغه ووایي سړي نه واورو بار خطا کړي چې څه چلو شو دومره تېز نه په درمیانه اواز او زنانه به لږه ښکته اواز سره وي د دغه خو وایي به دغه تکبیرات تشریق او د دقې نه مخکې دا 9 ورځې چې ما تاته یادې کړې 9 ورځې د عربي پورې په دې کې روژه نیول دا مستحب عمل دی خو ثواب یې څومره دی اوس یاد وساته د دې ذوالحجې د دې 10 ورځو ثواب څومره دی آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي چې د دې د شپې عبادت مرقات المفاتيح د مشکات مبارک شرح د مولا علی قاری رحمه الله هغه وایي چې په دغه شپه چا عبادت وکړو په یو شپه نو د لیلة القدر د شپې د عبادت برابر ثواب به الله پاک هره شپه چې پکې عبادت او چا چې پکې روژه ونیوله نو دغه روژه د یو کال د روژو ثواب دا د عربي نه د مخکې او د عربي په ورځ چې چا روژه ونیوله
نو وای د عربي د ورځې د روژې ثواب د تیر شوي کال او د آینده کال د 2 کالو د روژو ثواب ورله الله دا روژه نیول مستحب دي خو چا ونه نیوله نو ګناهګار د دغه نه مخکې چې کله دا میاشت راوځي چې ما تاسو ته ووایي چې دا نوکونه به نه کټ کړي ویښته به نه واړوي نو دا ورسري مستحب دي نه کټ کول مستحب دي په یاد وساتئ چې په تمام کال کې ګیره خرول ګناه ده یاد وساتئ په تمام کال کې ګیره خرول ګناه ده نو موږ د هغې دومره زیات عمل پې نه کوو څومره چې په دې 10 ورځو کې د دې مستحب عمل عمل پې کوو په دې 10 ورځو کې دغه مستحب عمل دی چې څوک قرباني کوي نو دا نوکونه کټ کول بریک یا د سر ویښته یا د بدن نور د ترخونو وغیره ویښته کټ کول د دې نه که فریض شي نو دا مستحب نور کو چا کټ کړو نو هم ګناهګار